اولیاء دي خب یا زهرا زوی حسین ابو باندې وایي موږ ته موای ته عاشق مو تو سره مینه د محبت ټیک دی هغه آسماني ولایات دی مولاس ولته نه رسي ته دوره یو لطف کرامون یا وقتا سموا دا وایي سمودا حسین یا ولای بس د سونا رئیس تمام دی کربلا د محبت محور هغه مولا حسین اټوله په میان وو ایواز ډول نه چې حسین دی حتی دا چې کله مولا حسین علیه السلام دا ډېر غمګین تصویر دی کاش د مخالف بزنه وخت نه کړی دا تاسو واخستو نو واقعا تاسو باندې آفرین وي څه مولا حسین کله خیمونه رخصتي اخیستله نو یو وخت داسې راغو د واړه بچي سره ټول شو دا صرف بیلي بچي نه و دا د عباس بچیاو کې د هور والا باو د حبیب قربانا باو کې و نور هغه یو بچي به و څه کله دا راټول شول په هغه نقشه یې پسې خپله جوړه کړو څه مولا حسین شو لمنې نه نیولې دی شو یو غږ یې وکړلو احبسیهن یا زینب پورې واړه مونوریا واړه مونوریا یعنې داسې یو مقناطیس دی حسین علیه السلام سره ټول یې ځان سې جذب کړي بالکل جدا شونه تصور امکان نه و بهرحال نوازي مقصر پیغمبر علیه السلام دلو کسی بیا دا ټولو کې چې دستوري دي وایي د اسطورو میاشت عباس سره دا ټول ستوري دي د محبت ستوري دي د حسین عاشقان دي وایي دا ټولو بیا میاشت عباس سره څنګه ځان ته یو بیله محبت دی وشاغاس انسان دغه خبرې نه معلوم کی چې سوره مینه مولا حسین علیه السلام رضی عباس سره داس سره کوم محبت یې وسره هغه د شاعر په سیوا جمله میله سره پرې چې د عباس سره داس نوم وا دوستانو ځکه چې حسین علیه السلام د عباس جنازه ته راغله دا شاعر تصور دی او حقیقت نه ویان نه دی کله یې عباس جنازه ولیدله او هغه تاسو ته پاته دی چې دغه جنازه سوره حسین باندې دوره صابر حسین دوره صبرناک حسین چې عباس جنازې باندې حسین غضبناک شوی غضب کې راغله غصې کې راغله دوره یې دغو بېخنو منځ کې ورشوله دا جمله استعمال کړه الی این تفرون وقد قتلتم اخی ملعونانو چیرته د سوی ورور عباس مرته شهید چیرته سوی ما ته مو ورور عباس شهید کړل ایسه نه وروسته ایسه حسین څه وکړل دا د شاعر تصور دی چې عباس صدقه عباس وروره بیګا پورې چې چوپ خوبونه د ورک کړي وو او وی به نن ورځ نه بعد خوبونه وکړي خو بیګا سې شو کې تو په داوی باندې خوبونه یې کوله ډاډه هغوی خوبونه ورک شول بس دوستانو اکبر جنازه ته حسین لاړ دی یو انداز کې لالا قاسم جنازه ته حتی هور جنازه ته خو تاسې لږ خپله تصور وکړئ چې عباس جنازه ته حسین کوم انداز کې لاړ دی دا انداز تر دغې یوې جملې نه معلوم کړئ چې کله ورمنه زینب کله مدینې ته راغلله استقبال ته د عباس مور ام البنینو ته راغلله چې کله ام البنینو ته راغلله اوس هغه دنیا پوښتنې وشولې ما حسین باید څه شوله ویل عباس ډېر ښکلی جنګ کړی دی بیا ورته که ما د حسین پوښتنه کړې وي ویله مور عباس ډېر زورور جنګ وکړو ویله ما ته د حسین خبرې وکړه ما څلور زمان په حسین باندې قربان وي هغه نه وروسته یوه خبره یې ورته وکړله ام البنین مورې غواړې چې تا ته یوه نښه د عباس وښیم ویله او د ما لورې زینب ما ته د عباس نښه وښیه هېڅ هغه نه وروسته مورمنې زینب څه وکړله ټیکره یې آس کړلو د عباس علمدار کنګل هغه څه وینو سره رنګین شوی هغه یې ورته وښیلو یا خو هغه وینو سره رنګین کنګل و چې ام البنین برداشت ختم شولو ټویې وچاندې شولې ام البنین یې بېهوشه کړله ام البنین ته یې اوبه راوړلې مخ باندې واچولې شاید ورمنې زینب ورته ویلي وي ام البنین د عباس رنګین کنګال د برداشت نه کړلو کله سم ورځې خو ته کربلا کې وې چې ما ورور حسین کله د عباس یوې ګلدستې
دستې سي سارو کله بلې ګل دستې سي سارو خور زینب خیمو کې وته ولاړه وه زما ته د عباس لاسونه راوړه جامې سره فریاد وکړي مظلومه